او بیا خاص کر زنانه چې کله زنانه چرته ځي او د چا کور ته ځي او خاص کر د رشتې دپاره ځي نو رشتې له چې کله لاړ شي تپوس کوي وایي جنۍ څنګه وه هغه زنانه څنګه وه نو بعضې پکې وایي پوز یې داسې وه او پوز یې پړیښه وه او پوز یې داسې وه پوز یې داسې وه وایي شکل یې داسې و د قد نه وړه وه او دا ده نو ګوره دا عادت په زنانو کې ډېر زیات دی او بیا خاص کر د رشتې په باب کې چې کله ته یو کور ته لاړ شي د پردي کور ته لاړ شي نو ستا دا جرأت او تاله دا مناسب نه دی چې ته په پردي کور په زنانه پسې داسې خبرې کې چې یاره د قد نه وړه ده او د رنګ نه داسې ده او پوز یې داسې ده او دا شکل یې داسې دی او داسې نه دی کې ډېر سخته ګناه ده زمونږ زه یو ځای کې وم امامتي مې کوله ښکته د مردان طرف ته نو یو مقتدي مې خواله راغلی ما ته وایي د کور د ښځو نه خولې له راغلی یم تنګ شوی یم مال ولې وایي یاره وایي زوی له مې نکاح کومه او چې کله م ښځې ځي رشته پسې نو وایي کله وایي چې پوز یې داسې ده او کله وایي شکل یې داسې دی او کله وایي چې قد یې داسې دی او داسې دی نو ما ورته وویل ما هلته په رشته پسې څوک لیږلي دي نو ما ته وایي یاره خپلې ورنداریانې یا تلې وغیره وایي هغه مې لیږلي دي نو ما ورته وویل زموږ یو استاذ به موږ ته وی چې کله په رشته پسې څوک لیږي نو یا به مور لیږي یا به خور لیږي او یا به خپله ترور لیږي ځکه خور د رور دپاره ښه رشته غواړي مور د زوی دپاره ښه رشته غواړي او د دې نه علاوه چې کوم خلک دی نو د هغو کوشش دی چې د هغو هغې دپاره رشته مناسب ونه ګڼي